المزمل ترتیب عثمانی 83 نمبر صورت ته ترتیب نزولی چې د 3 نمبر صورت ته نازل دی رست د سورۃ القلم نا کلمات په دې صورت کې 215 یادي حروف په دې صورت کې 828 دي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل منا اے پټون کې د ځان خپل را پجامو کې یعنی اے جامع اغوستون کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله اقرا سورت نازل شو صحیحه کله چې صحیحه د اقرا سورت نازل شو درې کاله وحی بندوا درې کاله بعد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بغار حرا تلو راتلو یو ورځ را روان دی مکی طرف ته په یو وادي کې ور باندې आवाज کیږي یو خوا بل خوا ګوري چې څوک نشتا چې بر یو قتل په اسمان کې یعنی د ځمکې او د اسمان په منځ کې جبرئیل علیه السلام ولاړو د باندې رب ولګېدو کور تراغه خدیجه بیبي ته وای ما باندې کمبل واچوا نو یا ایها المزمل آیت نازل شوه پټون کې د ځان خپل لرا پجامو کې یا اے شړې اچون کې پزان خپل باندې اکثر مفسرین وای چې اے پټون کې د ځان خپل لرا پجامو کې یعنی جامع اغوستون کیا پدې کې درې تاویلات دي اکرمه او قتاده سے وای معنا داسې کوي اے هغه څوک چې پټې په نبوت کې یا ابن عباس سے ویا د ابن عباس سے برای دادا اے هغه څوک چې متلبس په احکامو د قران کریم سره دا دریم قول چې د اکثرینو د قتاده سیبا وغیرہ دی وی اے پټون کې د ځان خپل را پجامه کې یا ایه المزمل معنا اے پټون کې د ځان خپل را پجامه کې دا اواز چې الله تبارک وتعالى نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته کې د شفقت د وجه علما وی دا اول خطاب دی دینه بعد بیا رسول الله یا ایه النبی دا یا ایه المدثر دا یو معنا غني دا ولنه خطاب دی بیا دینه بعد یا ایها النبی یا ایها الرسول سره خطاب کیا نو یا ایها المزمل اے پټون کې د ځان خپل را پجامو کې په کپړو کې قم معنا ودرېګل الصلاه منظر الليل پشپا ټول شپه الا قليلا مگر لګنا نصفه یا ودرېګا نیمه شپه او انقص یا کم داغي منه د دې نیمه شپې نه قليلا لګ درې مې سید شپې شو درې مې حصہ شو او زد یا زیادت کوا علیه معنا علی النصف پد نیمه شپې باندې نه ال الثلثین دو ثلث قیام کوا تهجد ورتل القرآن لولا قران کریم لرا ترتیلا په واضح لستلو باندې په دمه باندې قران کریم لولا چې حروف معلومیږي دا بعضی قاریان د پاکستان او د افغانستان پر رمضان کی قرآن وی خدا قرآن پہ لعنت وی رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنه ډیر د قرات کوونکو د قرآن نا قرآن للی خدا قرآن پہ لعنت وی دا رمضان کی چې لګیای بڑا بڑا کوي او وسوک پویږي پنا الټه په قرآن لعنت وی بعضو خلکو ومون وړو اچ چا بزر زر تراوی کوله هغه ته ترشل مولا ویلا وی بوس یو خاولي غنم بل خاولي نو دا قران کریم په لعنت وي دغه کسانو بیا د عوام په فخرم کې دا جاهل عوام وي زمون قاری سے بیگا په لسو منټو کې اوسې پاره ویلا ډیر بد یو کړل قران په لعنت وي قران په لعنت ویلا نو الله سوی ورتل القران لولا قران کریم لره ترتیلا په واضح لستلو باندې لواضح لستلو باندې په دمه سره چې حروف معلومیږي خا ابتدا کې دا تهجد شو دا فرضو اول نصف نیمش بابا غسل شو رستا بیا ثانی راغا دا حکم منسوخ شو سوک به سفر تزي او سوک به بیمار وي سوک به جهاد تزي هغه به ټیمونه نشي معلومه هغه وخت کې غړې نه وي دا حکم بیا منسوخ شو قول د ابن عباس صاحب چې وای ابن عباس صاحب یو کال پورې دا فرضو او بعضی علما وای چې 14 میاشتې بیا منسوخ شو بعض علما وای چې امت ته منسوخ شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته پاتې و دا فرضیت بعض وای چې رست بیا
درم دا حکم منسوخ شو لکه عائشہ رضی الله تعالی عنها قائله ده په دی باندې نو ورتل القرآن لرا قرآن کریم لرا ترتیلا په واضح لستلو باندې چې حروف معلومیږي په دمه دمه باندې ان یقینا من سنلقي زرد چې القا کو مونږه نه نازل علیک پتا باندې قولا قول ثقيلا دروند خو زکو چې سخ جمی کې ور باندې خوله راغله ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر قرآن کریم آسان دی سوکشته چې یاد کې الله وي دلته چې راځي قولا ثقيلا یعنی برداشت ډیر ګران دی لکه بل ذکر راځي لو انزلنا هذا القرآن على جبل کچره موږ دا قرآن کریم نازل کړو په یو غر باندې نو لرایته خاشعا متصدعا من خشیه الله تاب لیدلې دی غر لره ټوټه ټوټه د الله د یرینا نو قولا ثقيلا قول دروند بعض مفسرین وی ثقيلا فی الميزان دروند وی په تل د میزان کې او محمد ابن کعب وی قولا ثقيلا قول دروند چې علی المنافقین په منافقانو باندې دا دروند دی ان ناشئه یقینا ناشئه قیام یعنی پاسیدل الليل پشپکی هي دا چې شد ډیر سخت دی وطن معنا د جهت د ثقل نه درنوالي نه تکلیف نه یا هي شد دا ډیر مضبوط دی وطن معنا د جهت د موافقت د قلب نه لسان سره زړه د جبه سره برابر لګي په دغه ټیم کې جبه د زړه سره برابر لګي نیمه شپه چې پاسه تلاوت کې یعنی د شپې تلاوت خکېږي وطن من تاثیرا فی القلب د جهت د تاثیر نه په قلب کې په زړه کې واقوم ډیر قوي دی قیلا د جهت د قول او د قرات نه ان لك یقینا تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تا ته وایو د شپې ودرېګه تهجد کو زکا وجد ادا ان لك یقینا تعالی را فی النهار پورس کې سبحا معنا شغل ده تلل راتلل دی طویلا وګدا زکا چې د ورځې ډیر مصروف یا رسول الله تک راتک کې کافرانو ته دعوت ورکي نو زکا د شپې قیام کوا وذکر اسم ربک یادوا اسم ربک نوم درفستا وتبتل منا ځان یو اړخته کوا د کل اشیاءونه د ټول شیزونه وتبتل منا ځان یو اړخته کوا د کل اشیاءونه الیه دی الله تا تبتیلا په پورا ځان لوالي سره یعنی مراقبه کوا رب المشرق چې رب د مشرق دی دا داسې ذات دی رب المشرق چې رب د مشرق دی والمغرب د مغرب لا اله نشته دی لایق د عبادت الا مگر هو دغه الله دی فاتخذه پس اونی سدی الله تبارک وتعالى وکیلا کارساز واصبر صبر کو علی ما پغسبانی یقولون چې وای د کافرانا وهجرهم پک د دلر هجرن په خودلو سره جمیلا خکله جمیلا من خکله یعنی اراده د انتقام مکو د آیت منسوخ ته پایت د قتال باندې پایت د جهاد سره وذرنی پریک د مالرا والمکذبین دروغ وینکی ولرا او دروغ وینکی ولرا پریک د مالرا او دغه دروغ وینکی کوم یو دروغ وینکی ول النعمت چې خوندان د نعمت د دولت دی مالدار دی ومهلهم ومهلت ورکا دی لرا قلیلا لگیا تر قیامت پورې قل متاع الدنيا قليلا سامان د دنیا چې د الله فائدہ د دنیا لګدا مراد تینا قیامت یا مهلت ورکا دی لرا قلیلا لگ تر زمانه د بدر پورې بدر کې به مردار کا او کسان ان لدينا يقينا منصران کالن زنجیرون دی الله وان کالن من زنجیرون وجحیما اور دے سوزون کې جهنم وطعامنا وطعامنا دي داس طعامنا ذا غصه چې خاوند غاړي نیولو دي یعنی مریکین خلی چې زقوم دی وغيرها وعذابا منصر عذاب دی الیمن دردناک الله وي نو دا ابتدایي آیاتو چې عذاب د عذاب آیاتو نازل شو څنګه چې نازل شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې بیو شراغله یوم پاورز باندې ترجف الارض چې او بخوځيږي الارض زمکا والجبال غرنا وكانت الجبال اي وصارت الجبال وبغرزيږي دا غرونه کثيبا معنا یو ډیره کې د شګو کثيبا ډیره کې د شګو مهیلا معنا رواني بهیدون کې
لکه د شګو ډېرې چې ښکته روان وي نرم نرم دا لوی لوی غرونه به د ښکته روان شي د شګو ډېرې په شانتي ان یقینا مونږ ارسلنا لګلې مونږ الیکم تاسو لره خلق رسولا رسول شاهدن چې شاهد دی علیکم پتا سو باندې گواه دی یا بیانون کې دی علیکم پتا سو باندې کما لک سرنګ ارسلنا چې لګلې مونږ اله فرعون لره رسولا موسی علیه السلام فعصى فسنا فرمانی وکړه فرعون الرسول د رسول د موسی علیه السلام نه فرمانی وکړه فاخذناه پسونی والمنهود فرعون لرا اخذا پنیولو وبیلا منا شدیدا پسختو سره سخت مونی وغرق کو فكيف تتقون پسرنګ تتقون ځان ساتي تاسو ځان به بچ کیا ان کفرتم کچره کفر کړي وي تاسو یومن منا دا ورځینا د عذاب دا ورځینا څنګه بزانو ساتي یجعل الولدان چې ګرځي بدال ولدان ماشومان شیبن بډاګانا د هیبت د وجنا نو دی ورځینه مسنګ ځانو ساتي تاسو ان کفرتم کچره تاسو کفر کړي وي السماء د اسمان منفطر معنا متشقق ټوټه کیدون کې به منفطر معنا متشقق ټوټه کیدون کې به به ای بذالک اليوم په د ورځ باندې کان دا وعده د الله تبارک وتعالى یعنی چې دا ورځ به واقع کیږي مفعولا منا کائنا کیدون کې ان هذه یقینا دا سچ بیان شو د آیت کې تذکرۃ دا تذکرہ یعنی نصیحت ده فمن شاء پس چا چې خو خوي اتخذ ودنی الى ربه رب الله سبیلا لارا بالایمان پیمان سره لارا د دوسته پیمان سره نو فلیاخذ پس ودنی اوس دینه بعد هغه حکم منسوخه ابتدایي حکم چې تهجد فرض اوس منسوخیږي په دې آیات باندې ان ربک یقینا رستاجه یعلم علم لري انک یقینا تچی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تقوم دريږي ادنى من اقل کم من ثلث الليل دا دو حصو د شپینا ونصفه یا کله نیمه شپه دريږي او ثلثه یا کله دریمه حصہ ودرېږي وطائفه یودل من الذين دا کسانونه یعنی د صحابه کرامو معک چې تاسو لري ځن هغه هم مدرېږي قیام کیا والله تبارک وتعالى يقدر اندازه کې شپې لرا الليل شپې لرا والنهار ورځ لرا کله ورځ زیات شي کله شپه زیات شي الله اندازه کوي تاسو نشي اندازه کولای علم علم لري الله تبارک وتعالى لن تحصوه اول الا الداد چې دا منسوخ شو حکم د تهجد فرضیت اول الا الداد علم په دې الله تبارک وتعالى علم لري لن تحصوه دا چې هرگز به ونشمار له شي تاسو اندازه د وختونو زکه غ وخت کې غړې نو څنګه به وخت معلوم کړي فتابا پس رجوع د رحمت وکړه الله تبارک وتعالى علیکم پتا سو باندې پاسانه سره فقر اوس حکم دار پس لوري ما ته سره چې آسان وي من القران د قران علم علم لري الله تبارک وتعالى ان سيكون انه شاندار سيكون زده چې به منکم استاسنا دیم علت دار چې منسوخ شو تهجد فرضیت منکم استاسنا مرضى مریضان واخرون درهم الا داد چې منسوخ شو اخرون سنور خلق يضربون چې سفرون بکید تجارت د پاره فل ارض پزماکه کې یبتغون لټیبا من فضل الله فضل د یعنی روزي رزق او سلورم الا داد واخرون سخلق بوي یقاتلون چې جنگيږي به فی سبیل الله په لار د الله کې وغي تبګران وي په غرونو کې بسنګ دا کولې شي بیا دي دا وخت بسنګ معلومه یا نو فقرو نو سنت مؤکد دا تهجد فقرو پس لولای تاسو ما ته سره چې آسان وي منه د قران کریم نا بس سلک تهجد کویا واقیموا الصلاه قائم منزل روات الزکات ورکوي زکات لرا واقرض الله قرض ورکوي الله لرا قرضا حسنا قرض حسنا یا معنا دا چې jihad کې خرچه کویا نو دا څه شو لکه الله سره چې قرض دی وکړو الله به تا اجر درکړي یا واقرض عباد الله اذا الله بندگان له قرض ورکړي قرض حسنا چې رست ورپسې تکلیف نه وما تقدموا چې تاسو وړاندې لګي
نیک عملونه لانفسکم د پاره د نفسونو تاسو من خیر د خیرنا نیک عملونه صدقه جاریه شو وغیرہ تجدوه مندبک تاسو ثواب دا غیر عند الله پنځ د الله اجر به درکې هو خیر دا ډیر غره دی او اعظم ډیر لوی دی اجر د جهت د اجرنا واستغفر الله بخنه واړی د الله تبارک وتعالى نا ان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې غفور بخون کې رحیم رحیم ذات رحم کون کې ذات